السلام علیکم. پرون حکومت ترجمان وزیر اطلاعات عطا صاحب یو دار پریس کانفرنس وکړو او په هغې کې هغه دا وویل چې بس نور صبر نه کوو او تحریک انصاف او پاکستان یو ځای نشي چلیدی او تحریک انصاف د پاکستان د سلامتۍ دپاره خطره ده. په هغوی د پابندۍ دپاره مونږ ریفرنس راولیو او په عمران خان او پریزیډنټ الوي او په قاسم سوري چې کوم سپیکر و په هغې وخت په هغه باندې د آرټیکل 6 لاندې د غدارۍ مقدمه به جوړو. دا یو هنګامه خیز پریس کانفرنس و. ټولو چینلو ولا ډېر کوریج ورکړو. د هغوی حمایتیان ډېر خوشحاله مو او ډېر حیران و پریشان وو ځکه چې د دې نه پس د هغې دومره یو خراب ریاکشن راغی چې مختلف پارټیانو ترجمانانو د هغې مذمت وکړو او دا یې وویل چې سیاسي پارټیانو له په سیاسي میدان کې شکست ورکول پکار دي. په دې طریقه پارټیانې نه ختمیږي. د پارټیانو د ختمېدو تاریخ څه دی ما وی چې نن درته دا ووایم. د بوټو صاحب دورو بوټو صاحب خو د پیپلز پارټۍ دعوت وي د جمهوریت کوي خو بوټو صاحب اولنی سیول مارشل لا ایڈمنسټریټر وو او هغه چې کومو ولی خان بابا دی د پارټي و په هغې موده کې دی نوم نیب نیشنل عوامي پارټي هغه یو واقعه وشوه. سیاسي اختلافاتو هر چا چې د هغې نه فایده واخیسته. په پېښور یونیورسټۍ کې د آفتاب شیرپاو صاحب رور چې و حیات خان شیرپاو هغه د خیبر پښتونخوا ګورنر او یو تقریب ته یونیورسټۍ ته راغی او د هغه د کرسۍ نه لاندې چا بم ایښودی و. بم چې خلاص شو په هغې کې یا شهید شو او دغه دماکه چې وه دغه جواز جوړ کو او بیا په نیشنل عوامي پارټي نیب چې به ورته په هغې ورځو وي په هغې باندې پابندي ولګوله او ولی خان د ټول جیل ته واچول. بیا څه چلو شو چې دور ختم شو ولی خان دی راووته نو په نیب باندې پابندي وه نیشنل عوامي پارټي نو هغوی ANP جوړې کړه عوامي نیشنل پارټي. هیڅ فرق پرې رانغی نوم بدل شو خلک هغه و نظریه هغه وه جدوجهد هغه و. نو داسې کوششونه په پاکستان کې ناکامه دي. دا اوس دوی ولې وکړه؟ دوی په دې وکړه چې د دوی له د عمران خان چل نه دوی له نه اسټیبلیشمنټ له ورځي. مخکې چې به داسې چلو شو نو د اسټیبلیشمنټ خو ډېر طاقت و هر سړي به ورته سر کېښودو یا به ملک نه وتښتېدو. عمران خان وایي چې ما څه کړي نه دي زه د دې ملک زوی یم په دې خاوره کې به مرمه په جیل کې مې مړ کې خو دې ملک نه ځمه نه. دا بیا مشکلات شو. بیا د اسټیبلیشمنټ دا خیال و چې دی به یو میاشت نیمه تېره کړي بیا به تنګ شي هغه کال برابر شو. بیا د ډېرو خلکو دا الزام و چې دی په نشې کې یو نه به شي تېرولی خو ټولې منصوبې ناکامه شوي. بیا یې انتقامي کاروایی کې د بیټ نښه واخیسته خو عوام په باری اکثریت لا هغوی له مینډیټ ورکو. اوس دوی چې کومه خبره کوي چې تحریک انصاف ملک دشمن ده نو آیا هغه له چې کم 1.5 کروڑ خلکو ووټ ورکړی ټول ملک دشمن دي؟ بل بیا په پارټۍ باندې بین چې دی او حکومت نشي کولی. د آرټیکل 17 کې دا ټول واضح دي چې ابه څه چل کوي ابه یو ریفرنس جوړوي او په 15 ورځو کې به سپریم کورټ ته لیږي او د سپریم کورټ فل کورټ ریفرنس به په دې باندې فیصله کوي. تحریک انصاف وکیلان به خپله دفاع کوي نو چې سپریم کورټ وګڼي چې او دا ملک دشمن پارټي ده نو بیا به هغې باندې پابندي ولګوي. سپریم کورټ خو 3 ورځې مخکې په مخصوص نشستو کې سیټ ویلی دی چې PTI یو سیاسي جماعت دی او وی به او مخکې وه او آینده به می نو دغه مسله وه. دوی دا دومره پریشانه ولیو. دوی دا کوشش و چې د سپریم کورټ هغه فیصله دوی خیال و چې قاضي صاحب خو زموږ په لاس کې دی نو دا به زموږ په حق کې راشي موږ به 2/3 میجارټي په اسمبلی کې والو او بیا چې موږ د سب خپلې مرضۍ قانون سازي کوو ابه کېږي. هغه منصوبه چې ناکامه شوه نو بیا دوی پلین بي باندې شروع کړو چې کوم د تحریک انصاف 41 ممبران دي ابه رامات کو اغوا به کو دباو به کو کیسونه به کو او ابه د تحریک انصاف نه چې رامات شي او موږ ته میلاو شي نو زموږ به بیا سیټونه سیوا شي. نو 3 ورځې چې وه هغوی ډېر کوشش وکړو خو یو
کس اغوا کړی دی او د یو کس فیملی اغوا کړی او نور په 41 کې 38 کسانو خپل افیډیویټ جمع کو 2 کس د ملک نه بهر دي اب هم راشي او یو کس دوی سره اغوا دی چې هغه منصوبه هم ناکامه شوه نو دا بیا دوی ډیر په ټینشن کې دا کار وکړو او بیا د هغې دومره یو ریاکشن راغی چې عوامي نیشنل پارټۍ ترجمان وي چې موږ د داسې اقدام بالکل خلاف یو د پیپلز پارټۍ آفیشل نه دی راغلی پیپلز پارټۍ د دې حکومت سہولتکار ده خو فرت الله بابر او رضا رباني په ذاتي حیثیت کې وي چې موږ د سیاسي پارټۍ په پابندۍ اختلاف دی د جمعیت علماء اسلام حافظ حمدالله خان وی چې هغه دا بالکل غلطه ده ام کیو ام والم وی چې موږ سره مشوره نه ده کړې او جماعت اسلامي حافظ نعیم هم د دې بالکل مخالفت وکړو نو اوس د دوی نه وارو پار خطا دی بیا کو تاسو خیالي 2 ورځې مخکې په مری کې نواز شریف صاحب د خپل غټ سینیر لیډرشپ اجلاس راغوښتی او هغه عین په موقع باندې ملتوي کو او اجلاس صرف 3 کسو کو مریم نواز شهباز شریف او میاں نواز شریف او د هغې مین وجه د ملتوي کېدو ذرایع دا وي چې کم سینیر قیادت او سنجیده په پیپلز مسلم لیگ نون کې هم سنجیده سیاست والا خلک شته هغوی د دې شي مخالفت کړی چې دا چې مونږ کوو دا مونږ ځان له خپل قبر کنو نو داسې حرکت مه کوئ نو هغې ځکه میټینګ ملتوي کو او بیا دغه کو بیا د هیومن رایټس کمیشن ډېر سخت بیان راغی چې داسې حرکتونه بالکل فضول دي او دا فیصله د حکومت واپس والي بیا د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ نه یو صحافي تپوس وکړو نو هغه هم دا ووایي چې مونږ په سیاسي عمل باندې یقین ساتو سیاسي جماعتونو باندې پابندۍ مونږ خلاف یو نو اوس د حکومت نه وارو پار خطا دی د ما د دستگیر صاحب د مسلم لیگ نون چې دی هغه یو بیان په د پریس کانفرنس نه پس بیا په ټي وي وکتو هغه وایي چې مونږ ته پته نشته چې دا فیصله کم ځای شوې ده نو اتاتارټ به د دې بهتره جواب ورکړي خو فیصله مسلم لیگ نون دی وخت کې بېلاسو بېخپو کړې ده فیصله د طاقتورو خلکو ده او ټوپکې د دوی په اوږۍ خو دی او د دوی سیاست اسم ختم دی نورې تباهۍ ته بوځي نو څوک هم چې په پارټیانو د پابندۍ کوشش کوي دا کوششونه نه مخکې کامیاب شي تحریک انصاف باندې پابندي شوه نو به بله پارټي رجسټر کړي انصاف تحریک به وکړي بیا به ورسره څه کوي ووټر د دې نظریې سره ولاړ دی ووټر د عمران خان سره ولاړ دی ووټر د پاکستان سره ولاړ دی او د عمران خان غونته محب وطن انسان زویم چې په دې 25 کروڑ عوام کې د دنه به سیوا څوک نه تاسو له ورلد کپ ګټلې دي 3 هسپتالونه درکړي 2 یونیورسيټي دله جوړ کړي په دې ټول سیاستدانانو کې چا داسې خدمت د عمل کړی دي نو دا کم چې پریس کانفرنس کوي دا بوناګان دي د دوی ذهنونه نشته د دوی اوږې استعمالیږي د ټوپک دپاره او هغه کارونه پې کوي چې دا به وروسته د دوی ته نقصان لري امید لرم چې تاسو به پوهې شوي چې د دې فیصلې فائدې به نه کېږي نقصانات به او دا چې حکومت شروع کړي نو دا یو اوږد پروسس دی دا دومره زر نه کېږي دا اوس صرف دی هوایي فایرینګ وکړو چې عمران خان دباو شي او موږ سره خبرې ته کښېني خو عمران خان د غلو سره چرته کښېني کمنټ پې لازمونو کې او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته